अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रानू कतुनको अवल द हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारगाह के हदिये दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नन ज तासु ته چې کوم خبره کول غواړم هغه دغه ده چې په دې دنیا کې هیڅ شی هم مشکل نه دی او چې مونږه څه کول غواړو هغه خدای پاک مونږه په ډیر اسانی سره مونږه ته راکولی شي، خالي مونږه لږ معمولي غوندې محنت ضرورت دی. دې دنیا کې چې کوم ټولو نه ګران کار دی دی الله تعالی په لاره باندې یعنی په سیده لاره باندې تلل دي، په نیکۍ لاره تلل دي، خپل آخرت جوړول دي. دا لږ معمولي غوندې ګرانه خبره ده. او بیا نن سبا په دې پرفتن دور کې تاسو ته پته ده چې هر طرف ته فتنې او فسادونه دي او هر طرف ته جنگ جګړې دي او کفر او ضلالت چې کوم دی دومره زیات شو چې کابو کې نه راځي. نو زه چې کوم تاسو ته نن پیغام در کوم او د یو عقاب په کیسه کې دی. او عقاب کیسه داسې ده چې یو شاهینو، نو شاهین که تاسو ته پته وي نو د شاهین عمر تقریبا 70 سال وي. 80 کاله عمر چې کمی دا د شاهین وي، خو چې کله هغه 40 کالو ته ورسی، 40 سالو ته ورسی، نو دا هغه مخوکه چې کومه ده خراب شي، دا هغه وزر چې کومه دی بوډا شي، خپې ولا پنجې نوکونو چې کومي هم ولا کاږه شي. نو دې چې دې حال ته ورسی نو د په مخ کې دوا لارې پیش نظر وي، دته دوه لارې پاتې شي. یو هغه لار چې دې په دې حالت کې خپل ځان تیر کی او مړ شي، او بل حالت دا دی چې دې لږ محنتو کی په غرونو ته لاړ شي او الته چې کومه ده لږ وخت تیر کی او بیا د ځواني په رنګ یو بل پرواز وکي. نو دې سو کی چې دې مرګ له ترجیح نه ورکوي، بلکې دې کوشش وکي غرونه له لاړ شي، الته خپله مخوکه په دې غرو کاڼو باندې یعنی سولوي مګي، نو هغه زړه مخوکه چې کومي ولا ماته شي. دغه شانتې بیا د هغه نوې مخوکه راوځي، هغې سره د خپل ټولې وزرې چې کومي هغه لرې کي او بیا تازه وزرې نوې پرې راوخیږي، او دغه شانتې د پنجو نوکونه چې کومي عام ځان له لرې کي او بیا نور هم راشي. هغې نه پس چې کوم دی هغه بیا دوباره پرواز وکي، او هغه پرواز داسې وي لکه چې یو اوس ځواني کې او دې وخت کې چې کوم دی هغه یو پیره دوباره ځوان شي او هغه پرواز وکي. نو خدای پاک مونږ ته د دنیا کې چې کوم دی دوه لارې ایښې دي، یوه د بدګړې لاره ده او یوه د ښېګړې لاره ده. نو دا اوس زمونږ ته پکار دی چې کوم مونږ کومه یعنی خپله چې لاره سلیکټ کوو، آیا مونږ چې په مونږ نه ګناه وشي نو مونږ خدای پاک نه توبه کوو، یا مونږ نیکې طرف ته تلل غواړو یا نه، یا مونږ په هغې کفر کې، په هغې ضلالت کې او په هغې ګمراهي کې مونږ ټیم تیرول غواړو. نو مونږ ته پکار دی چې مونږ شاهین جوړ شو، ځکه چې حضرت علامه محمد اقبال په خپل یو شعر کې فرمایي، د اردو شعر دی چې شاهین شوهے لولاک ہے تو، چې ته د حضور سرور کائنات صلی الله تعالی علیه وسلم چې کومې شاهینې او ته د دنیا کې د هغې مشن د هغې کار دپاره راغلی، او تا ته پکار دی چې په دې دنیا کې په دې وطن کې چې کوم دی ته نیکۍ دعوت ورکې، نیکۍ پھیلاو کې، او د ګمراهي او دلالت نه خپله او خپل کوروال او نور ټول چې کوم تا سره تعلق لري هغه ټول د هغې نه منع کې. نو د ښکلي میسج سره زه نن تاسو نه اجازت غواړم. خدای پاک دې مونږ ټولو ته د نیکۍ هدایت وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.